الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، والشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. صدقت ورسولك يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني عملا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قدرمن محترم لیوسوج موسیٰ مجدیو حدیث مبارک مضمون شروع کړی دی چې د الله رسول او د الله پیغمبر
جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د او کسانو پیشنګویي کړې ولا چې او یو ډیر خوش نصیب انسانان دي، یو ډیر د بخت وال انسانان دي چې الله تبارک و تعالی به د قیامت په ورځ د عرش تر سایې لاندې ودروي. اول انسان په هغه کې امام عادل وي، انصافدار امام، انصافدار سړی. او دویم هغه ځوان چې د هغه ځواني د الله په دین کې ولګېدله، هغه ځوان چې د هغه ځواني د الله په عبادت او په اطاعت او په بندګۍ کې لګېدلی وي، دغه انسان به هم د قیامت په ورځ د عرش معلا تر سایې لاندې ولاړ وي. او دریم چې په تېره جمعه باندې موږ په هغه باندې ښه په تفصیل سره خبره وکړه، رجل قلبه معلق بالمساجد، هغه سړی به الله د قیامت په ورځ د عرش معلا تر سایې لاندې ودروي چې د ده زړه له مسجد سره میلاو او لګېدلی وي. او په څلورم نمبر کې ورجلان د الله پیغمبر پیشنګویي ورکوي، خوشخبری بیانوي، وی ورجلان هغه دوه کسان تحابا فی الله اجتمعا علیه وتفرقا. دغه د نن د بیان او د نن د تقریر موضوع ده. د الله پیغمبر فرمایي هغه دوه کسان به الله د خپل عرش معلا تر سایې لاندې ودروي چې دوی یو له بله سره محبت کوي د الله په خاطر، د الله د رضا په خاطر. دوه کسان یو له بله محبت ساتي د الله د پاره، اجتماعا علی، د دغه محبت پر بنیاد باندې د دوی دغه تعلق د الله د رضا د پاره وي. د دوی دو په آپس کې چې کوم محبت ته دا د الله د رضا د پاره وي، نو پر دغه بنیاد اجتماع علی، دوی که یو له بله میلاویږي هم د الله رضا مقصود وي. او وتفرق علی، او که یو له بله ځان جدا کوي، ځان جلا کوي، هم د الله رضا پکښې وي. لکه اوس یو سړی دی الله ته ډېر قریب او نږدې دی، په دې نن سبا دور کې، نن سبا معاشره کې د سوي له هغه سړي څخه دا به صرف الله ته قریب دی، الله ته نږدې دی، نور د ده په لاس کې نه پیسې سته، نه دولت سته، نه ثروت سته، نه جایداد سته، یو شی هم نسته. بس صرف داسې دی چې په ده کې تقوا ده، دغه انسان و الله ته ډېر قریب دی، الله ته ډېر نږدې دی. نو ته راپورته سوې له دغه سړي د محبت شروع کړې، له دغه سړي سره د ربط او تعلق قایم کړې. بل خو دې مقصد نسي کېدلی، صرف پر دې بنیاد باندې چې دغه عالم دی، دا یو طالب دی، دا یو پلانی ولی دی، دا یو بزرگ انسان دی، دا ښه منځګزاره سړی دی، دا ښه تلاوت گزاره سړی دی، دا ښه چې دی یو قسم روزهداره سړی دی، دا ښه حج گزاره سړی دی. دا ټول هغه اعمال دي چې د دغه سړي تعلق له الله سره جوړ دی. نو چونکې د ده په زندګۍ کې دینداري ده، د ده په زندګۍ کې د الله الوهیت موجود دی، د ده په زندګۍ کې د جناب رسول الله رسالت موجود دی، زه وینم، او د ده په زندګۍ کې د قرآن حقانیت موجود دی. صرف پر دغه بنیاد زه له دې سړي سره محبت ساتم. دغه محبت چې دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي رجلان، دغه دوه کسان چې دی له ده محبت ساتي د الله د دین په خاطر، هغه بیا له ده سره تعلق ساتي او محبت ساتي د الله د دین په خاطر. ورجلان تحابا فی الله، د الله د رضا په خاطر یو له بله محبت دی، یو له بلې تعلق دی.
اجتماع علی چې پر یو ځای کېږي هم په ده کې د دوی دا مقصد وي دا غرض وي چې یاره زه د دې سړي سره تعلق قایم کم الله به راسره راضي سي دا خو د الله یو دوست دی الله ته ډېر قریب انسان دی ډېر دینداره سړی دی ډېر دین دوسته سړی دی که زه له ده څخه تعلق قایم کم ما سه به الله راضي سي نو ګورې د الله رضا یې منظوري نظر ده د الله رضا یې مقصود ده نو الله فرمایي د دوی اجتماع د دوی یو ځای کېدل هم زما د رضا وي او که چیرې یو په معاشره کې یو بیکاره سړی دی بېدینه سړی دی د الله له اطاعته د الله له بندګۍ باغي انسان دی بغاوت یې کړی دی د الله الوهیت نه مني د رسول الله طریقې نه مني د قرآن چې کوم احکامات دی هغه نه مني نو پر دغه بنیاد باندې ستا بیا له دې سړي سره نه لګېږي نو په دې کې د الله رضا موجوده ده نو دغه محبت او دغه نفرت الحب فی الله والبغض فی الله دا مطلب دی که چا سره محبت ساتي له چا سره تعلق جوړوي حتی کې علما فرمایي وی تاسو چې واده کوئ په واده کې هم د داسې ښځې انتخاب کوئ چې هغه دینداره وي ولې دا د زندګۍ ملګری دی د داسې ښځې انتخاب مه کوه چې هغه مالداره وي کدی چیرې صرف مالدارۍ ته وکتل دیندارۍ ته دې نه وکتل شاید مالداري به ځینې ډېرې وي مال به ځینې ډېر وي خو لیکن دینداره به نه وي بیا به سبا د پریشانۍ سره مخامخ یې بیا به سبا د پریشانۍ زندګي تېروې نو ځکه دیندارۍ پهلو ته ډېر ګورئ په ملګري کې هم د دیندارۍ پهلو ته ډېر ګوره یو چا سره دوستي کوي دیندارۍ ته ډېر ګوره آیا دغه کور سره زه دوستي کوم دا دینداره دی دغه سړي څخه زه دوستي کوم دا سړی دینداره دی دا چې کوم سړی زه ځینې غواړم آیا دا سړی دینداره دی د دین په نسبت باندې چې موږ ستاسو رشتې قایمې کو موږ ستاسو تعلق قایم کو موږ ستاسو تعلق جوړ کو دوه سړیان سره یو سو خو لیکن د الله د دین په خاطر د الله رضا دی منظوري نظر وي بیا به چې دی الله تبارک و تعالی په دغه کې دومره برکات واچوي د الله پیغمبر فرمایي وی اوه کسان دي چې الله به د قیامت په ورځ د عرش مولا په سایه کې ودرېږي په هغه کې به یو دغه دوه کسان هم شامل دي ورجلان دوه کسان تحابا فی الله چې دوی محبت کوي یو له بله د الله د رضا په خاطر اجتماعا علی پر دغه بنیاد یو له بله سسي یو له بله ګډوالی کوي یو له بله چې دی هغه یو ځایوالی کوي د الله رضا یې مقصود وي وتفرقا علی او پر دغه بنیاد باندې یو له بله څه کېږي ځان جلا کېږي دا به ډېر خوش نصیبه انسانان وي نو ځکه په دې معاشره کې موږ ستاسو ژوند کوو په دې معاشره کې موږ ستاسو زندګي تېروو داسې زندگی تیره کو چې په هغه باندې الله راضي وي په هغه باندې څوک راضي وي الله راضي وي دا دوه کسانو یو له بل سره آپس کې محبت د دین په خاطر دا یو ډېر لوی نعمت دی ډېر یو عظیم نعمت دی ولی الله تبارک و تعالی د نعمت په شکل ذکر کوي په قرآن کې آیت دی لکه څنګه چې ما د خطبې په سر کې ووایه الله خپل پیغمبر ته فرمایي چې ما الفت بین قلوبهم ای زما پیغمبره دا ستا صحابه ته وګوره د دوی په خپل آپس کې محبت له تا څخه د یووالي دپاره دی د دوی محبت له تا څخه د یووالي دپاره دی دا یو ډېر لوی نعمت ما در باندې کړی دی الله به طور احسان پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته بیانوي والف بین قلوبهم الله فرمایي ما الفت بین قلوبهم د صحابو په زړو کې چې دی محبت نه وی یو له بله نفرتونه ول زمانه جاهلیت وی که به یو سړي داسې ماضي جرم وکړي بل سړی به ورالی دا سړی به قتل کړي داسې د جهر زمانه وه که نه وه دغسې د نفرتونو زمانه وله که نه وله لیکن الله فرمایي وی د ستا په برکت باندې او ما پر تا باندې یو عظیم نعمت دا وکړي لوی نعمت مې پر تا باندې دا وکړي زه به طور یو احسان ورته ته ویایم چې تا دغه صحابه نسوای یو ځای کولی د دوی په زړو کې د یو د بل محبت نسوای اچولی د دوی په زړو کې د خپل محبت نسوای اچولی ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم لیکن الله تبارک و تعالی دغه کارنامه سره انجام کړه
الله تبارک و تعالی پر تاسو دا احسان وکي چې د دوی په زړه کې د ستا محبت واچوي، د صحابه په زړه کې د ستا محبت واچوي، نو ستا خبره به ډېر په غور اورېدله، ستا خبره به ډېره په خوشحالۍ اورېدله، ستا خبره به ډېره په اطمینان اورېدله. یو سبرشیبل او دغه ترانسفورمر دواړه سوځلي دي، هغه به جوړ کړي دي، 8000 روپۍ پر لګېدی. نو ما الفت بین قلوبهم، نو د دوی په زړه کې محبت نه وای. الله فرمایي وی ګوري دغه محبت د دوه کسانو په آپس کې دا د الله د رضا په خاطر دی، دا د الله د رضا د پاره دی. لہذا ما چې د دوی په زړه کې محبت د ستا محبت واچاوي، ما د صحابه یو د بل محبت د دوی په زړه کې واچاوي، نو دا اتحاد جوړ سو، اتفاق جوړ سو، د کفر په خلاف راووتله، جهاد میں شروع کړي، جنگونه شروع کړل، آخر میں جنگونه وګټل. په جهاد کې الله تبارک و تعالی فتوحات درکې، کامیابیانې درکړلې، حتی کې چې مکه فتح سوله، حتی کې چې الله سلطنت او بادشاہي تاسو په لاس درکړه. نو ځکه قدرمنو هغه دوه کسان وتحابا فی الله، د الله د رضا لپاره له سړي سره محبت کوه، د دیندارۍ په نسبت باندې له چا سره محبت کوه، د مالدارۍ په لحاظ باندې له چا سره محبت مه ساته. کدی چیرې د مالدارۍ په لحاظ له چا سره محبت وي، که یو څو پیسې دي ځن راجلا کړي، یو څه مال په لاس درلی له هغه څخه، بس د دنیا یو څه ګټه خو دې وکړه، نور خو چې دی یو شاید هم په ګټه نه راغله. او که چیرې له یو چا سره د ستا محبت د الله د دین په خاطر وي، نو په دنیا کې چې د هغه په وس کې څه وي هغه به له تاسو په دنیا کې وکړي، او په آخرت کې الله تبارک و تعالی دغه انسان ته ډېر لوی اجر ورکوي. نور اجرونه پر خپل ځای باندې دي، ما درته ویلي عظیم اجر یې دغه دی، لوی اجر یې دغه دی، لوی ثواب یې دغه دی چې د قیامت په ورځ به الله له دې ټولو خلکو را جلا کړي، دلته راسه د خپل عرش تر سایې لاندې به ودروي، لمر به یوه نیزه ولاړ وي، او مقداره 50,000 سنه، 50,000 کاله به یوه ورځ وي، او ډېره سخته ورځ به وي. داسې مرحله به هم پر د انسانیت باندې راسي چې 40 کاله به انسانان په انتظار کې ولاړ وي، و الله ته ای الله تو خو حساب کتاب شروع کا، الله به حساب نه شروع کړي. 40 کاله به دا جن غفیر انسانان دا ولاړ وي، او پورته به ګوري و الله ته چې الله حساب دې شروع کړی ولای، دا خو ډېره سخته ورځ ده، لمر تر دغه ځایه ولاړ دی، څوک به په خولو کې چې دی هغه تر کومه ځایه ډوبي، څوک به تر کومه ځایه ډوبي. ډېر هغه مجرمان چې د الله دغه زندگی چې الله ورکړې ده دا یې په نافرمانۍ کې تېره کړي، او ډېره نافرماني د الله کړې وي، د خپل عمل مطابق به دا په دا خولو کې دومره ډوبي، په دا خولو کې به دا ټونکیانې وي، په دا خپلو خولو کې څوک به تر نامه ډوب وي، څوک به تر سره ډوب وي، څوک به تر غاړې ډوب وي. داسې ورځ به وي، و دغه ته به سترګې خیژي د خلکو چې الله حساب شروع کړی، الله به حساب شروع کړی. آخر کې به دوی دا وایي چې یا الله که جنت راکوي که دوزخ راکوي، خو حساب شروع کړه. د ډېرې تنګۍ او له ډېره انتظاره، انتظار خو الانتظار اشد من القتل، انتظار خو ډېر سخت دی، انتظار تر مرګ هم ډېر سخت دی. دلته په دغه کمرې کې په مسجد کې موږ تاسو د جمع مانځه دپاره 15 منټه انتظار نشو کولی، د قیامت ورځ به وي، د الله د حساب او د کتاب دپاره به موږ تاسو څنګه انتظار، دومرې عرصه او دومرې زمانه. الله ورته فرمایي چې راسه په دغه سخته ورځې کې دې خوا را جلا سه، لکه څنګه وامتازوا اليوم ایها المجرمون، الله به مجرمان خلق را جلا کړي له دې نورو خلقو. دغه رقم به الله تبارک و تعالی دغه ښه خلق او دغه نیک خلق چې د الله د رضا دپاره له خلکو محبت کړی وي، له علماو سره محبت وي، له طالبانو سره محبت وي، له دیندارو انسانانو سره محبت وي، له تبلیغیانو سره محبت وي، له مجاهدینو سره محبت وي. دوی څه خپل شی نه میلاویږي، بس صرف په دغه خاطر باندې زما محبت دی چې بس دا تبلیغي دی، او د الله کله کله د الله خبر راته وکړي، کله د الله د رسول خبر راوشي. دا عالم دی، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وارث دی، د هغه پر مسله ولاړ دی، لہذا کله ناکله د زما د خپل د خوش پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم طریقې راته بیان کړي، او کله د الله تبارک و تعالی دغه قرآن دغه آیاتونه پر ما تلاوت کړي، او بیا دغه ترجمه او دغه مفهوم راته بیان کړي.
بس په دغه وجه نه دی علماو ډېر محبت دی، په دغه وجه دا سړی غازی دی، دغه سړی مجاهد دی، د کفارو په خلاف د مسلمانانو په صف کې ولاړ دی. لہذا د اعلاء کلمت الله دپاره بس صرف د الله د دغه عظیم نامه د بچاوېدو دپاره او د دې کلمې دپاره دی ولاړ دی. لہذا له دې سم ځکه محبت دی، له مجاهدین هم ځکه محبت دی. قدرمنو په دا خپل زړه کې دغه یو شی انشاءالله موږ ستاسو د نجات دپاره کافي دی، موږ ستاسو د نجات دپاره کافي دی. یو صحابي رالی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته فرمایي، څه ورته فرمایي؟ ویل تاسو هم ډېر محبت دی د الله رسوله، ډېر محبت مې دی درسره. هغه ورته فرمایي څومره محبت به دې وي؟ دی ورته وایي تر خپله ځانه راباندې ګرانې، تر خپلو بچیانو راباندې ګرانې، تر خپل مور او پلاره راباندې ګرانې، خو غواړم چې په قیامت کې له تا څخه الله د ستا ملګرتیا را نصیب کړي. په دنیا کې خو دې ملګری یم، خو دا مې زړه غواړي چې په جنت کې دې ملګری سم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته څه وفرمایل؟ المرء مع من احب. انسان به د قیامت په ورځ له هغه سړي ملګری وي چې په دنیا کې د چا سره ملګرتیا ولا، په دنیا کې د چا سره محبت وي، بس له هغه انسانانو به راپورته کېږي په قیامت کې. بیا که د له ښو خلکو ملګرتیا ده، له ښو خلکو به دې الله راپورته کوي، او که د له بدو بېکارو خلکو ملګرتیا ده له هغو به دې الله راپورته کوي. نو ځکه په دغه ضمن کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو بل حدیث دی، دی فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. څوک چې د چا رنګ ځان جوړوي په دنیا کې، کپړې دي چا رنګ جوړې کړي، شکل صورت دي چا رنګ جوړ کړی دی، سره کم زندگی تیروي، لہذا په دنیا کې د چا مشابهت دستا پسند دی او دستا خوښ دی، د قیامت په ورځ به الله د هغه خلکو په صف کې راپورته کړي. نو ځکه مشابهت د چا کوئ؟ د نیکو خلکو کوئ. کپړې جوړوئ، نیکو خلکو ته وګورئ څنګه کپړې جوړې کړي، بس هغه چې کپړې جوړې کړي دا د هغو څخه ګورې د محبت علامه ده. نیک سړی دی، د هغه وضع قتله وګوره، څنګه رنګ روغنې جوړ کړی دی، څنګه شکل صورت یې جوړ کړی دی، بس هغه رقم صورت جوړ کا، هغه رقم شکل جوړ کا. انشاءاللہ الله تبارک و تعالی لکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې دغه حدیث دی، تا چونکې د ده مشابهت اختیار کوي په دنیا کې، الله به دې په قیامت کې له ده سره راپورته کړي. تا هغه چې دی په دنیا کې له دغه سړي سره محبت وی د الله د دین په خاطر، د الله د رضا په خاطر، الله به دې له دغه انسانانو راپورته کړي او الله دې موږ ستاسو ته داسې زندګي را نصیب کړي چې هغه د نیکو خلکو زندگی وي. حضرت شاه عبدالحق محدث دهلوی رحمه الله تعالی دا چې دی مرض الوفات کې مبتلا شو، د زنکندن بیماری شروع شوله، د مرګ بیماری شروع شوله. نو د څه وکړل چې دی هر کله بیمار شو، حضرت شاه نصیر احمد صاحب رحمه الله تعالی دا یو ډېر لوی لوی بزرګان دي، د زړه وغوښتې چې زه ورسمه د دغه سړي عیادت وکړم، د دغه سړي پوښتنه وکړم. حضرت عبدالله کې محدث دهلوی رحمه الله تعالی څه وکړم، د ده پوښتنې ته ورسم، د ده بیمار پرسۍ ته ورسم. نو حضرت نصیر احمد رحمت الله علیه را روان سو، رالی د الله و دغه یو ولی انسان ته د هغه بیمار پرسی کوي چې پر دروازه باندې ودرېدی، پر دروازه باندې د هغه خادم ولاړ دی. دی ورته فرمایي چې داسې وکړه، ورسه اجازه راواخه له حضرت عبدالله کې دهلوي سه، ورته وایه نصیر احمد راغلی دی د ستا و عیادت ته، د ستا بیمار پرسی کوي که چیرې ستا اجازه وي. هغه خادم یې ورالی د الله و دا ولی ته، هغه ته فرمایي چې داسې وکړه د ستا و عیادت ته، د ستا و بیمار پرسی ته حضرت نصیر احمد رحمه الله راغلی دی، که چیرې ستا اجازه وي. هغه ورته وویل چې اجازه خو مو ورکوله، خو لیکن په ده کې یو داسې عمل دی چې د هغه عمل په وجه باندې زه د ده ملاقات ته نه یم تیار. دا چونکې د سما قائل دی، سما چې ده د دې ډېر اقسام علماو بیان کړي دي، خو یو قسم یې دا دی چې دغه نعتونه خوښول، یو قسم یې دا دی نظمونه خوښول، یو قسم یې دا دی شعر شاعري خوښول، او یو قسم یې دا دی د غانې خوښول.
په دې کې یعنی فرق دی ډېر. بعضې هغه نظمونه وي چې هغه نظم ته واورې الله دې یاد سي، بعضې هغه نظمونه وي چې ته یې واورې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دې په یاد سي، او بعضې د نظمو هغه طرز او طریقه وي چې هغه ته واورې نو د بېدینۍ د چا د بېدینۍ طرف ته روان سي. نو لہذا په دې کې بس دغه سیما اوس په هغه زمانه د کې چېر قسم سیما ده وی په دې کې دغه د سیما سره رغبت شته، د ده په زړه کې له سیما سره محبت شته، لہذا زه نه غواړم چې د ده څخه ملاقات وسي. البغض فی الله دغه وی د الله دپاره له چا څه نفرت ساتل ځکه م زړه نه غواړي، چونکې چې دغه یو ما او د ده چې کوم د عقیدې اختلاف دی دا موجود دی، نه غواړم چې د ده سره ملاقات وسي او دی دې له ما سره ملاقات وکړي. هغه خادم یې ورغلی حضرت نصیر احمد رحمه الله ته وفرمایل چې حضرت خو دغه جواب راکړي چې په تا کې دغه بیماري ده. هغه ورته وویل چې بس آنن فآنن فوراً مې له دغه بیمارۍ څخه توبهګاره سوم، بس توبه مې وایستله. آینده دپاره به زه د سیما قایل نه یم، آینده دپاره به ما هغه له سیما سره رغبت او مینه او محبت نه وي. هغه خادم یې رالی حضرت عبدالله دهلوي ته ورته فرمایي چې داسې وکړه، هغه سړي خو توبه وایسته. ده ورته وویل چې بس صحیح دی، له سره یې لنګوټه راخلاصه کړه او دا خپل خادم ته یې ورکړه چې بس دا سر یې ونیسه. له دغه ځایه دغه خپله لنګوټه ورته بېچاو کړه او خورا یې کړه تر دروازې، او بیا یې ورته وویلې چې ما هغه له ده څه نفرت د الله دپاره وی، لہذا اوس مې بیا محبت د الله د رضا دپاره دی. زما د سر دغه پټکی دی تر ده پورې قربان وي. ده ته ویې ورته بس داسې وکړه تر ما پورې دغه زما پر پټکي باندې قدمونه ایږده، پر ده باندې چې دی پښې ایږده او تر ما پورې ځان راورسوه. نو دغه ته وایي وتحابا فی الله اجتمع علیه وتفرقا علیه، د الله د رضا دپاره د دوه کسانو په آپس کې محبت دی ته وایي. نو ځکه په دې معاشره کې ډېر انسانان ژوند او زندګي کوو، یو له بلم نفرتونه وي لیکن په دې نه یو خبر چې دا نفرت ولې دی، یو له بلم تعلق وي لیکن په دې نه یو خبر چې دا تعلق ولې دی. نو تعلق که ساتوم د الله د رضا لپاره، کله چا څخه نفرت ساتئ هم د الله د رضا لپاره، او کوشش دا کوئ چې نفرتونه مه پیلاوئ، نفرتونه مه خوروئ. نفرت چې دی هغه دغه علما فرمایي وایي د سړي څخه به ګور نفرت نه کوي چې دغه سړی بیکاره سړی دی، له دغه سړي څخه بس ما نفرت دی. د دغه سړي له بده کاره نفرت وکړه، د دغه سړي له بدې عقیدې نفرت وکړه. د کافر څخه به دې محبت نه وي ولې هغه هم انسان دی، د کافر له کفره به دې نفرت وي چې د ده چونکې عقیده خرابه ده، د عقیدې پر بنیاد ما هغه له ده څه نه لګېږي. اوس الله و تا ته محبت، الله و تا ته صدر کی ثواب در کوي، ولی ستا بغض دا د الله د رضا دپاره سو. له یو سړي څخه زه محبت ساتم په دې وجه چې الله راضي سي، نو ستا محبت د الله د رضا دپاره. لکه ما چې اوس ګورې مثال درکړې د دوو اکابرینو چې د دوی اول نفرت وی سره، ولی د عقیدې نفرت وی، عقیدې اختلاف مابین کې موجود وی، لہذا په دغه وجه باندې الله ناراضه کېدی. نو ځکه زما له تا څخه نه لګېږي. او چې بیا هر کله هغه الله راضي کوي توبهګاره سوی، توبه یې وایستله، اوس بیا دومره احترام ورکوي، دومره عزت یې ورکوي چې د سر لنګوټه یې ور اخلاصه کړه او دا یې ورته بېچاو کړه او دا یې خوره کړه چې پر دغه دا خپل قدمونه کښېږده او تر ما پورې ځان راورسوه. اوس ما دپاره ډېر محترم یې، نو ځکه قدرمونو که دغسې شای په ځان کې پیدا کړو، انشاءالله دا معاشره به ټوله پر راه راست باندې راسي. چې د الله دپاره چا سره محبت کوي نو دغه انسانانو غو به نورو غو هم د الله و دین ته رخ و مخ سي. د الله دپاره نفرت له چا څه کوي نو دغه انسانانو به له دغه بده کاره نفرت پیدا سي. الله تبارک و تعالی دې پر دې خبرو د عمل توفیق راکړي. ما درته ټول حدیث مو شروع کړی دی چې اووه کسان دي، هغه الله تبارک و تعالی د قیامت په ورځ د عرش مولا تر سایې لاندې دروي. اول انسان، تاسو به ګوره دا بیان هېروئ نه، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو حدیث باندې عمل کول او هغه یادول، دغه انسان الله په غافلینو کې نه حسابي، په غافلینو کې الله نه حسابي. دا انسان الله په ویښو انسانانو کې حسابي، په بیدارو انسانانو کې الله حسابي. اول انسان چې د قیامت په ورځ الله تر عرش تر سایې لاندې دروي،
امام عادل وي. او دویم انسان هغه ځوان چې الله ته خپل ځواني وقف کړي وي. او دریم هغه انسان چې د هغه زړه له الله او د الله له کوره د الله له مسجد ته لګېدلی وي. سلرم نن بیانو، نن د بیان موضوع ولا چې هغه دوه کسان چې هغه د الله د رضا لپاره محبت سره کوي، د الله د رضا لپاره یو ځای کاږي، د الله د رضا په خاطر یو له بله لرې کاږي. الله تبارک وتعالی دی پر دغه څلورو خبرو باندې د عمل توفیق راکړي، او الله تبارک وتعالی دې موږ ستاسو هم دغسې انسانان جوړ کړي، او دغه خوش نصیبي او دا خوش قسمتي دی الله تبارک وتعالی موږ ستاسو په قسمت کې ولیکي چې الله مو دې د خپل عرش معلا تر سایې لاندې ودروي. آمین. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.